أحسن تأويلا. انتہائی واجب الاحترام قدرمندو مسلمانانو، د اللہ سبحانہ و تعالی بمونگ تاسو باندے دا یو ډیر لوی فضل دے اور احسان دے چې په دې څوارلسمه پنځلسمه سده کې چې بهر د ګناهونو اور لګېدلی دی، د بے حیایۍ بازار ګرم دی، په داسې وخت کې د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په هغه عظیمو سنتو باندې سړی عمل وکړي چې د جمعې په ورځ د خطبې نه مخکې جومات ته راشي. د دور ته وګوره، د حالاتو ته وګوره، او د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم په دې دومره عظیمو سنتو عمل ته وګوره. زوم چې دا په نن وخت کې د جنت او د اهل جنت نشانی نشي، نو بل نشانی ما تم نه ده معلومه. خبره خو مانه بے ترتیبه کیږي، بیا خو لنډه خبره به منځ کې وکم چې د قرآن او د حدیث سره دا مینه دا چې کله ژوندی په دې زړه کې دننه د لاس خپو ته دا داسې طاقت ورکوي، د سترګو کې داسې اثر اچوي، د غوږونو کې داسې کشش اچوي، د ژبې له داسې بریفنګ ورکوي چې بنده د الله او د الله د رسول تابعدار جوړیږي. د قرآن او د حدیث مینه زړه ته وردننه کا، لاس، خپې، غوږونه، سترګې، زړه، خیالات، دا ټول به د قرآن او د حدیث تابع شي. کم بوټي ته چې جړلو ته اوبه نه میلاویږي، هغه بوټي په اړه کې ژوندی پاتې کیږي؟ مري. ولې؟ تاو ورته میلاو شوی دی، د نور زور دی پې، د هواګانو زور دی پې، ځمکه ته مطالبه کوي، دته هغه سره هغه اوبه نه میلاویږي کوم چې دته ضرورت دی. دا بوټي رس ته رځه پاڼې وچوي، پاڼې دوړوي، څانګې وچوي، دا لرګي یې وچ شي، وینه پکې ولګي، جړې ځمکې سره خښې دي، بیا هم پې وینه لګېدلې دي. څه وجه ده؟ کم مسلمان ته، د کم مسلمان زړه ته چې د قرآن او د حدیث اوبو او سره نه میلاویږي، د قرآن او د حدیث دا دوایی ورته نه میلاویږي، هغه زړه، هغه لاس او خپې، هغه سترګې داسې وچیږي، داسې ختمیږي لکه په اړ کې چې بوټي ته اوبه نه میلاویږي او هغه بوټي ختمیږي. نو دا قرآن او حدیث دا زمونږ ستاسو علاج دی، دا زمونږ ستاسو دوايي ده. پکار دا چې د دې علاج او د دې دوایي ډېر اهتمام وکړو. عرض دا دی، دې دنیا کې د ژوند تیرولو د هر چا یو طریقه ده. هندوان دي، سیکان دي، د هغې خپله یو طریقه ده، د هغه طریقې هغه ډېر پابند دي. هندو دې ولیده چې غوا یې لاله کړي، هندو دې ولیده چې غوښه یې خوړلي د غوا، د هغې متیازو ته لامبي، بس د هغه ذهن دی نه مطمئن دی. عرض دا دی چې څوک چا پسې روان وي د هغې پوره تابعدار وي. سیکانو ته وګوره، ډېرې پیسې ورله ورکه خو هغه ویښتو خرایلو ته نه تیار، سنت اغستو ته نه دی تیار. ولې؟ هغه ته دغه څیز دین ښکاره شوی دی. اے خلکه، خلک په باطل دین پسې دومره کلک دی چې هغه دین هم نه دی. اے مسلمانا، اے د لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اقرار کوونکیا، هندو ته او سیک ته وګوره، د خپل لا او قانون څنګه پابند دی. تا ته د الله غوندې عظیم کتاب راغلی دی، تا ته د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم غوندې عظیم رهنما راغلی دی. تا د هغه څومره تابعداري وکړه، د هغه د سنتو تا څومره قدر وکړو،
سکھ خو په خپل سنت او خپل رواج باندې کلک دی، هندو یهودی نصرانی مجوسی خو په خپل آتش پرستی باندې کلک دي. اے مسلمانه د محمد مصطفی سنت سره ته څومره لوبې کې، څومره ورته سپک ګورې. نو اے مسلمانه هر سړی د چا پسې روان دی، د مسلمان مزاج بدای چې دی رواني نو الله پسې به رواني، او د الله پیغمبر جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم پسې به رواني. دا د مسلمان مزاج بی، دا د مسلمان اصول بی چې دی به د قرآن او د حدیث پسې رواني. او دا قانون دا ورته الله او د الله رسول صلی الله علیه وسلم ورکړی دی. فرمای اطیعوا الله و اطیعوا الرسول، د الله امنه اور د الله د پیغمبر امنه، و اولی الامر منکم او د حکمرانانو مشرانو علماء هم امنه. خو څنګه امنه چې کله خبره د قرآن او د حدیث موافقی نو د دې خبره امنه. روستو آیت کې یو ناشنا نقطه ده، خو ستاسو ذهن حاضرول غواړم متوجه. الله سبحانه و تعالی فرمای عام خبری دا د هر چا ومنه. اول اطیعوا الله و اطیعوا الرسول، د الله منل دی او د الله د پیغمبر. و اولی الامر منکم، اطیعوا الله سره اول مستقل اطیعوا وی، د پیغمبر اطاعت سره مو و اطیعوا الرسول، هو اطیعوا اولی الامر منکم نه وی. الته صرف و اولی الامر منکم وی، اشاره د دې خبرې طرف ته. اے د منبر داعی تم په دې خبره باندې پوه شوه، اے امی تم په دې خبره باندې پوه شوه. د هر عالم احترام وکا، د هر حکمران احترام وکا، د هر لوی وړوکي احترام وکا، د هر چا قدر او عزت وکا. خو د احترام د پاره میزان چې دی، تله چې ده، کوانټیټي چې ده، ستا مومنټ او حرکت چې دی، د هغې دپاره اساس حکمران نه دی، د هغې دپاره اساس مجتهد نه دی، د هغې دپاره اساس اور میزان پارٹی او تنظیم نه ده، بلکې اطیعوا الله و اطیعوا الرسول. اصل اطاعت د الله دی اور اصل اطاعت د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی. خو بیا هم ځینې خلکو ته شبهه راځي چې نه جي و اولی الامر منکم یې ویلی دی جي بس دا ډول به په خپل خپل ځای منې. وای الله سبحانه وتعالی خپل میزان او قانون داسې رالیږلی دی چې کوم ځای ته شیطان وسوسه اچوي نو شیطان خو چور دروازه ګوري، خو الله خو هم د شیطان په زړه باندې عالم دی که نه. نو د شیطان د شبهې جواب په دې آیت کې دننه خپله دی. دا آیت د سورة النساء 59 نمبر چرته تاسو خپل قرآن کې کولاو کې ورپسې بیا وایي فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، د الله ومنه او د الله د پیغمبر او د حاکم وقت ومنه، د مجتهد ومنه، د څه چې اولي الامر ته منې هغه ومنه. خو چې کله اختلاف په مسله کې راغی، کله آرا بدل شو، قرآن او حدیث یو سوی او امام پیر مرشد مجتهد زید عمر بکر بل سوی، بیا بس کیږي نو قانون ربانی وورا، د الله د کتاب فیصله وورا. قرآن به ټول منو که نیمګړی به منو؟ د تقلید ځنې پټو والله صرف حدیث نه د الله کتاب هم نیمګړی کړی دی. کنی وګورئ دې آیت کې ورپسې وایي فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اے د اطیعوا الله منونکو، اے د اطیعوا الرسول او د اولی الامر منونکو. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، که اختلاف مراغ فی شیئن په یو وړه مسله کې، شیئن نکره ده، علما پې پوهېږي د ګرامر والا. شیئن ویره جي اصول ځان لدي او فروع ځان لدي. د اصول او د فروع دواړو دپاره الله پیغمبر علیه السلام خپل حاکمیت منلی دی. دا نه چې په اصولو کې ماتوریدي او په فروع کې حنفي. دا اختیار دی آیت داسې رد کړی دی چې توڑ دپاره یې ښکاره میزان مقرر کړی دی اور بل لار یې نه ده پرېښې. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، که په یو مسله کې م اختلاف راغی،
که هغه د اصولو ده که هغه د فروع ده فردوه الى الله والرسول هغه اختلافی مسله کې پیش کا الله ته او د الله پیغمبر ته تمام دنیا ته مطالبه کوم ځان ته پویم چیلنجونه نه ورکوم په دې آیت کې د اختلاف په وخت کې د اطیع الله او د اطیع رسول نه بغیر بل ټکي اوس ماته وښایه اولو الامر دی هلته پاتې شو ولې اتفاق خو چې ورسره وي او خبره د قرآن او د حدیث مطابق وي نو ته خو د امام او مجتهد خبره وی ښه خبره چې په دیوال لیکلي او مې قبول کا ساده دیوال باندې چا خبره لیکلې ده خو د قرآن او د حدیث سره موافق ده په سر سترګو قبول ده او که نه ده خو د قرآن او د حدیث خلاف خبره دا یو ډیر لوی سړی کړی ده چې په علم هم مانلوی دی د عمل په میدان کې هم مانلوی دی د تقوا په میدان کې هم لوی دی ته به د هغه لویوالي ته ګورې که د الله او د الله د رسول فیصلې ته به ګورې والله چې خبره او اختلاف نن په حاکمیت دی اختلاف په حاکمیت دی والله چې احترام مونږ د تمام مجتهدینو کو خو حاکم الله منو حاکم محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ګڼو فإن تنازعتم فی شیء که په یو مسله کې اختلاف راغی یا د عقیدې ده یا د عمل ده یا د منځ ده یا د روجې ده یا د حج مسله ده یا د زکات مسله ده فردوه الی الله والرسول هغه مسله الله ته پیش کا د الله د پیغمبر احادیث ته پیش کا چې کوم رائے الله درکړه کوم رائے محمد مصطفی درکړه که تمام دنیا خلاف ده ته د اطیع الله او د اطیع الرسول مکلف شه د چا د رائے او د چا خبرې پسې مکیږه الله فرمایي کدا اصول دی اومنل نو وی ان کنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر کته په الله ایمان راوړې ته په آخرت باندې ایمان راوړې نو ذالک خیر و احسن تأویلا وی دا ټولو نه بهتره خبره ده او د انجام په اعتبار دا ډیره بهتره ده چې آخرت کې به د الله په دربار کې خلاص شي یره چې د دې وضاحت حدیث کې نشته نو مې منه کنه بس دا به دین نه وي کنه چې حدیث په یو مسله کې تشریح نه ده کړې تر هغه حد عمر تر کوم حد چې تا ته د الله او د الله د رسول پیغام دی د زیات ځان مه مکلف کوه کنه قرآن خو اعلان کړی دی اکملت لکم دینکم ستا دین پوره دی دا دومره قیل و قال که پلانکي داسې کار وکړو نو په داسې ټیم کې چې نور داسې او داسې نو دا مونځ کیږي او که نه کیږي د دې قیل او قال ته اسلام نه مکلف کړي الله او د الله رسول چې کم پیغام د دین درکړی دی بس د هغې مکلف یې په هغې باندې عمل وکړه عرض مې دا کو حاکم صرف الله او د الله رسول ومنه کله چې د الله او د الله د رسول حاکمیت ومني ستا توحید به هله کامل کیږي تر کومې چې د الله او د الله رسول حاکم نه دي منلی والله د ټولو نه بنیادي عقیده د توحید دې هم نشي کامل کېدی یو ملګري ما ته ووایي چې مفتی صاحب توحید او سنت د بیانول اسې د ځان له کار وکتو ما توحید خو زما اوس کامل شو توحید خو موږ صرف توحید فی ذات او توحید فی صفات کې لګیاو خو مسله د اسماء او صفاتو کې که د الله د پاره به لاس ثابتېدو د الله سبحانه وتعالی د پاره به مخ وجه ثابتېده ساق به ثابتېدو استوا به ثابتېده مونږ ته الله او رسول تاویلات نه وښولې خو مونږ به هزار تاویلات کول په دې مسلو کې مونږ الله حاکم نه ومنلی خپل عقلی تاویلات مکول اوس په دې خبره پوه شو چې الله سبحانه وتعالی ځان له کوم صفت مقرر کړی دی دا صفات د الله د پاره ثابت دي او بې د الله او د الله د پیغمبر نه په دې کې زه د هیڅ چا حاکمیت نه منم چې بل سړی پې حاکم وګرځم هغه وایي د ید نه مراد قدرت دی د استوا نه مراد اراده ده د وجه نه مراد چې کوم دی رضا ده تاویلات شروع کم نه په مسله د اسماء او صفاتو کې د الله چې څومره نومونه دي الله د پاره څومره صفات ثابت دي دا ټول صفات د الله د پاره ثابت دي بغیر د تشبیه او د تمثیل د مخلوق نه او په دې کې د الله سبحانه وتعالی سره هیڅوک شریک نشته دې ته وایي مسله د اسماء او صفات مې توحید خو زما اوس کامل شو نو عرض دا دی
چې توحید کامل کیږي اله چې سړی قرآن او حدیث حاکم اومني، او چې حاکمیت دې ردی نه منلې د هر چا رائے د هر چا رنگ به پتا غالب وي. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام چې کله دین اسلام خلکو ته پیش کو، د خلکو نظریات او آرا وی او کنه وی ډیر رایګانې وی. خلکو ځان له یو خپل دین جوړ کړي او کنه جوړ کړي، د خلکو خپل خیالات وو کنه، اکابرین موجودو کنه، رسم او رواج وو کنه، عقاید وو کنه، منځونه وو کنه، روزي نیولې کنه نیولې، دا ټول عبادت د مشرکین مکه. پیغمبر علیہ السلام بیا راتو صلا دا ټول اعمال وو، لیکن په دې اعمالو کې الله حاکم نو جوړ کړي. د محمد مصطفی اطاعت او حاکمیت ته نو تیار. محمد مصطفی د عرب پزمکا د اسلام قانون په دې نیت باندې پیش کو چې اے خلقو ستاسو دا اکابر دا ستاسو لپاره اختیارمند هم نه دي، دا د شریعت جوړولو والا نشي جوړولی، د دې خبره حرف آخر نشي کېدی، د دې رائے ته دین نشي ویلی. نو پیغام پیش کو اطیع الله و اطیع الرسول، چې دا خپل لات مولری کې، منات مولری کې، غزا هبل مولری کې، یعوس و یعوق و نصر و ود مولری کې د دین نه چلیږي. چې چلیږي نو اطیع الله و اطیع الرسول، د الله حکم چلیږي او د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم طریقه چلیږي. د دې شخصیاتو د توړ د پاره خو مذهب اسلام راغلی دی. اے خلقو د مذهب اسلام ته مونږ دا شخصیات بیا ولې دن نه کړل؟ بې عزتي د هیڅ چا مونږ نه کوو. چرته یو اهل الحدیث عالم تاسو خولی شي چې هغه العیاذ بالله ویلي چې د پلانکي امام او مجتهد عقیده خرابه وه؟ خولی شي؟ د دې کتابونو د جهان الحمدلله زه یو بادشاه یم، دا ټول مصادر ما کتلی دي. څومره احترام چې اهل الحدیث علما د مجتهدینو کوي، یقینو که دومره بل کوي. زمونږ د احناف ورونه، ګوره دشمنی مونږ چا سره نه کوو، زمونږ احناف ورونه ډاکټر هوښیار سړي که کمقلو د مریضانو کې بیماری یي که نه، دا ډاکټر دا مریضان د واټ نه بار ولیکه علاج ولا کوي. نو دا احناف ورونه دا زمونږ د واټ مریضان دي، دا به بار نه ولي، دې ته به علاج کې رب ته جړلي دي چا دپاره. ای د منبر او د محراب داعي، ای همیشه د احنافو نوم ټارګټ کوونکیا، چرته د رب ته جړلي چې ای رب د قرآن او د حدیث کم منهج د ما ته نصیب کړی دی، زما د موحدو د توحید او د سنت چغې وهونکي رور ته هم نصیب کا. رد خو ډېر اسان دی. اوس به زه دې ځای د شامع عبارتونه شروع کم، رد به وکم، دنیا به د لغلې کم. رد کمال دی؟ څه کمال دی؟ ډیر عبارتونه به د دې امت داسې پیش کم چې رسول الله علیه السلام به یو سوی او دی به بل سوی. تاسو به وایي مفتی صاحب منم دی، مولان دې داسې راګړه کړو چې خبرې به نن نه پس نه کوي. کمال مې څه وکړو؟ ډېر زړونه مې دردمن کړل. که چا کې د حق انابت وا مې د حق نه واړول. اے خلقو د ردونو په ځای باندې دا د قرآن او د حدیث منبر او محراب. د احد جنگ اول معرکه وه که نه وه؟ ډېر رستو شوی و که فورا شوی و؟ ډېر رستو شو. ولې؟ چې مجبور شوی نه د جنگ میدان ته به نه ځې. د دعوت میدان اصل دی. محمد مصطفی په یو توره دې ټولو نه سرونه والی شو که نه شو والی؟ اے خلقو د دعوت میدان سره ځان عادت کې. نو عرض مې دا کو چې دین اسلام کې د تمامو مجتهدینو قدر مونږ کوو. چرته اهل الحدیث عالمان هغې د مجتهدینو بې عزتي نه کوي. د یو حنفي رور نه تپوس کوه ستا په عقیده کې امام څوک دی؟ دی به فورا وی ابو منصور ماتوریدي. ته دې تپوس وکړه نو دا امام ابو حنیفه رحمت الله علیه خو ډېر لوی شخصیت و، د ده نوم چې ته عقیده کې پرېږدې دا د ده بې عزتي ده او که نه ده؟ عوام فورا پوه شو چې جي په مونځ کې شروع شي رفع الیدین په صحیح حدیث ثابت دي ته نه کې ولې امام ابو حنیفه نه دي کړی. امین په جهر ثابت دي ته نه کې ولې رسول الله علیه السلام نه دي کړی. صلاتین بالکل ثابت دي ته نه کې ولې رسول الله ولې زموږ امام نه دي کړی. نو په دې مونځ کې په دې ټول ژوند کې خو امام ابو حنیفه یادې. مولوي صاحب سوال راځي چې په دې عقیده کې دا امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ولې نه یادې؟ د عوامو ذهن ته دا سوال راځي که نه راځي؟ نو دا بې عزتي د امام ابو حنیفه زه کوم که زما دا وروڼه احناف یې کوي؟
سوچ پکار دے، فکر پکار دے. زوام امام ابو حنیفه رحمت الله علیه د عین الله په تشریح کې وی زما رب هغه ذات دی چې هغه بره په عرش باندې برابري کړې ده او شرف اکبر اوچت کا. تمام مولان د دې نسبت امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ته کوي. د شامه او د هدایه او د قدوره نسبت ټول وی چې امام ابو حنیفه ته نشتا. د دې نسبت هغه ته کوي. هغه وی چې څوک الله په اسمان په عرش بر قائم ذات نه ګڼي، الته موجود نه ګڼي، وای دا سړی کافر دی. دې ته وی اصل عقیده د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه. لیکن دې ته زمونږ وروڼه نه دي تیار. عرض مې دا کو چې قرآن او حدیث منهج والا وی دیتا چې آب د مجتهدونو ډېر لوی قدر کی. اے خلقو دا د باطل شبهه ده. ګوره ځان پوهه کې په دې خبره زما ورونو. دا شبهې دي چې دی امامان نه مني، دی مذهب نه مني. والله ستا د مذهب نه به ته خبرې. مذهب خو هغه زه منم چې که ته نه منې کافر کېږې پې، او هغه مذهب دی اسلام. مذهب منم که نه منم؟ یره جی مذهب د پاره امام پکار دی ورله امام نه مني. زه هم ستا امام که نه منم، تم منی چې په دې نه کافر کېږي. زما د مذهب داسې آیډیل او نمونه ده چې که هغه آیډیل او نمونه نه منې کافر کېږي پې. او هغه امام زما دی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. یره جی د امام منی خو د امام نه لاندې څه خلکو تحقیقات کړي دي، مفتابهي قول راوباسلی دی، چاڼ بړتال یې کړی دی، دی هغه نه مني. زوام د چانج بړتال دپاره که ستا مفتیان ونه منم، تم وې چې نه کافر کېږي. زه داسې مفتیان لرمه په دین کې چې که هغه ونه منې ګمراه کېږي. او هغې ته وایي اصحاب محمد صلی الله علیه وسلم. د احادیث پیغمبر علیه السلام ګڼ ویلي دي. اوس د صحابو عمل ته ګوره چې کله اصحاب محمد موجود دي، هغې چېرته دا مطالبه کړې ده چې موږ له د یو مجتهد ضرورت دی. یره چې موږ له څلور مذهبو کې یو مذهب متعین کا نه کوي. ولې که دې خبرو پسې شوې بیا د اطیع الله او د اطیع الرسول مفهوم پاتې نه شو، بیا خو اسلام ډلې ډلې شو. الله سبحانه وتعالی ډېر پوهه ذات دی. هغه اعلان کوي فإن تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول. که یو مسله کې اختلاف راغی بیا تمامه دنیا پرېږده، ځکه دنیا به دې خطا کی. صحیح حدیث به خو زما عقل به وانلی، زه به وام کمزورې. ټول عمر به بغیر د رفع الیدین مونځ وکړي، د الله د پیغمبر د عظیمو سنتو نه به محرومه شي. احناف علماو کې شاه ولی الله دی. لږ ووایې څه نوم یې دی؟ شاه ولی الله رحمت الله علیه. هغه یو دوه خبرې درته وکړمه، څه مې د کار دي، بچا به بدې لګي خو په ډېرو خلکو به هغه وایي والذي یرفع. کم کسان چې وي دې مونځ کې رفع الیدین کوي، حنفي عالم دی ښه، دې ته وایي حنفي سلفي. ٹھیک ده کنه؟ والذي يرفع، څوک چې رفع الیدین کوي، احب الی ممن لا يرفع. د هغه خلکو نه دا ما ته ډېر خواږه لګي چې څوک رفع الیدین نه کوي. شاه ولی الله رحمت الله علیه وی دا رفع الیدین کوونکي ما ته ډېر ښه لګي. وګوره حجت الله البالغه. اور انور شاه کشمیری رحمت الله علیه وی هم دک شاه ولی الله وی ان احادیث الرفع اصر اکثر اشد و اثبت. وی د رفع الیدین روایت ډېر قوي دي، زیات هم دي او مضبوط هم دي. خو دا مضبوط روایاتو باندې موږ عمل پرېږده، پابندۍ پې لګو. څه پې لګو؟ پابندۍ پې لګو. دا وجه د دې تقلید ده. که موږ الله او د الله پیغمبر حاکم ومنو، نو دینه بار بله خبره شته چې رفع الیدین د الله د پیغمبر طریقه د جنگ پې مه کوه. د جنگ څه پاتې شو؟ آمین په جهر ویل د محمد رسول الله علیه السلام سنت دی. د جنگ څه پاتې شو؟ نو دا ولې خلک یو بل دیکې ورکوي، د سپ نه بار کوي، جومات نه بار کوي، کورونه ول سیزي، فتوې پې لګوي. وجه څه ده؟ د الله د پیغمبر سنت دی او ته پې دومره خلاف کې. ولې دشمن د حدیثو؟ نه جي نه د حدیثو دشمن خو نه. پیغمبر نه مني؟ نه جي منم. د الله د پیغمبر صحابه نه مني؟ نه جي منم. نو دا رفع الیدین ولې نه مني؟ دا زما امام نه دی منلی. نو ته په ایمان ووایه تا حاکم او د شریعت اختیار د الله پیغمبر له ورکو که امام له؟ لږ ورو ووایه، یریږم زم خو تاسو زما نه زیات یریږئ. نوې نوې زه اهل حدیث شویم، زما زړه کې څه ناظره یره به وي، تاسو څه نه یریږئ.
کنه تاسو وایي چې مفتی صاحب بلړ شي جنگ یاسم ماله جوړ کو بس مونږ به په مزه پاتې شو. دا خو د جنگ خبره نه ده کنه چې کله الله او د الله پیغمبر یو عمل نه ویلی دي چې دا وکا او ته په دې وجه پرېږدې چې واقع دا د الله د پیغمبر طریقه ده، واقع دا د رسول الله علیه السلام سنت دی، واقع دا د محمد مصطفی طریقه ده، خو په دې وجه پرېږدې چې زما امام نه دی کړی. وایي دین کې شته خو زمونږ مذهب کې نشته. ته په ایمان ووایه، ځان سره سوچ وکړه، اوس یې مه وایه، فکر وکړه، تحقیق وکړه، عالمانو سره میلاو شه، کتابونه وګوره چې په دین کې شته خو ستا مذهب کې نشته او ته نه منې او خلاف یې کې. ته الله پیغمبر خپل نبی منلی دی، حاکم دی منلی دی، که خپل امام او خپل مذهب او خپل فقه دی حاکمه منلی ده. والله چې زه زړه کې دا درد لرم. خلک وایي دا وړې وړې مسلې مه چېړه. په رب مې د قسمی چې د الله او د الله د رسول د پاسه ته بل امام منې، بل څوک په الله او د الله په رسول حاکم جوړی، دا شرک فی الاطاعت دی او که نه دی؟ دا شرک فی الحکم والقانون دی او که نه دی؟ د دینه خو الله ګیله کړې ده قرآن کې، ومن الناس من یتخذ من دون الله اندادا یحبونهم کحب الله. وی ځینې خلکو ځان له خپل مشران جوړ کړي دي، یحبونهم کحب الله. الله وایي داسې په مین دي لکه په الله او په رسول چې سړی میني. نوم دله نه علم چې د الله تا یادوي، خو سوچ وکړه ما او تا یادوي که نه یادوي. عرض مې دا کو اے خلقو دا جون ختمیدونکی دی، لیکن د الله د پیغمبر د حدیث مقابله کې د چا رائے هغه حجت نشي جوړېدی، د چا خبره حجت نشي جوړېدی. سنن الدارمی کې 144 نمبر روایت دی، د جابر رضی الله تعالی عنہ نه نقل دی. یو راوی ورکه ضعیف دی، خو شیخ البانی په حاشیه د مشکات کې وایي چې د ډیرو متعددو طرقو د وجنه دا روایت سندن هم درجه د حسن کې دی. علما په دې خبره پوهیږي. هغه وایي چې عمر رضی الله تعالی عنہ راغی. توجه مشته؟ آخري خبره کوم، زه اوږدوم نه انشاءالله. عمر رضی الله تعالی عنہ راغی او ورسره لاس کې صحیفې دي، پیغمبر علیه السلام سره خوا کې کېناست، ورته وایي هذه نسخة من التورات. ای د الله پیغمبر دا د تورات نسخې دي. داسې لټولې کتلې د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم رنګ داسې تور او سور کېدو د ډېرې غوسې نه. سیدنا ابوبکر صدیق ورته خیال شو، ورته وایي ساکلت کا سواکل، اے مور پتا وجړېږه، ما ترى ما بوجه رسول الله صلی الله علیه وسلم، د رسول الله مبارک مخ ته وګوره، څومره د غوسې نه ډک دی. سیدنا عمر د الله د پیغمبر مخ ته وکتل چې ډېر غوسه دی، خفه شو، غلی شو او فوراً وی اعوذ بالله، او بیا وی من عذاب الله ومن غضب رسوله. وی د الله د غصې او د الله د پیغمبر د غصې نه پناه واړم. اعلان وکړ رضیت بالله ربا. اے صحابه واورئ، زه په دې راضي یم چې زما رب څوک دی؟ رضیت بالله ربا وبالاسلام دینا، او زما دین کم دی؟ وبمحمد صلی الله علیه وسلم نبیا، او په دې باندې رضا یم چې زما امام او زما لیډر، زما د فیصلو کوونکي د الله نه بعد حاکم صرف اور صرف محمد رسول الله علیه السلام دی، بل څوک نه منم د الله د پیغمبر مخې ته. اعلان یې وکړو چې دا خبره وکړه د الله پیغمبر پوه چې عمر زما په طبیعت پوه شو. یو خبره وکړه وې کمه آخري خبره ده. د الله پیغمبر بره وکتل، وی فرمایل لو بدا لکم موسی، وی که چېرته په تاسو کې موسی ښکاره شي، فتبعتموه، او تاسو چا پسې روان شئ. واه واه واه، اے اهل علم سوچ وکئ. عوام په دې نکته نه پویم، خو تا ته صرف اشاره در کوم، ته پې سوچ وکئ مولوي صاحبه. موسی یاد کو، موسی نبی دی، وړوکی سړی نه دی. او زما او ستا مجتهدین خو انبیا، دا انبیاء، دا صحابه، دا ټول تابعین. اوه دینه بعدم ته خبرې کې، دینه بعدم ته مناظره کې. مات شه هغه کلم چې د دینه پس چلیږي، ما اوچه شه هغه ژبه چې د دینه پس استعمالیږي.
څه ضرورت دی مناظرې ته په دې خبره چې تقلید د الله او د الله د رسول په کار دی که د امام؟ او ظالما لو بدا لکم موسی، اے امت مسلمه واورئ که تاسو کې موسی علیہ السلام غونده لوی نبی راشي فتبعتموه او تاسو موسی پس روان شئ وترکتمونی او ما امام اونه منئ ما حاکم اونه منئ نو لضللتم عن سواء السبیل. لضللتم لا علما پې پوهېږي خامخا به تاسو واوړېږئ ګمراه به شئ. جی د فقه حنفي نه به ګمراه شو، جی د فقه شافعی نه لضللتم عن سواء السبیل، نیغې لارې نه به لاړ شئ او د جهنم په لار به روان شئ. او چاته وی ما ورته لضللتم، صحابه ته وی چې که تم بل پس روانېږې ګمراه کېږي، چې صحابي د بل چا په اتباع ګمراه کېږي ما ورته به ګمراه کېږو که نه به کېږو. او بیا یو ناشنا خبره وکړه ویې کمه ماشاءالله پته لګي زړور یې یریږې مزه چې په منبر او محراب کمه خبره کوم زه یې ثابتوم. او مخکې خو به مې د جمجا باچا کیسې هم کولې نه ثابتېدې، اوس خو انشاءالله قرآن او حدیث فهموس خو به ثابتېږي. بیا فرمایي لو کان موسی حیا، ای زما صحابه واورئ که موسی علیہ السلام ژوندی وي په حیات دنیوي سره، پته لګي چې ژوندی دې ځای بیا په نورو خلکو رد شو چې وي انبیا ژوندي دي او رارسي وي امداد کوي. بس په هغه نه ځو، هغه ځان له یو ګنټه مازغه غواړي، ټایم خو ځان له خو مازغه هم ډېر اوږده غواړي. لو کان موسی حیا، ای خلکو که موسی علیہ السلام ژوندی وي. بل روایت د کنز العمال او طبراني کې راځي وادرک نبوتي، او زما د نبوت لاندې راغلی وي نو ما وسعه الا اتباعي، موسی ټیک د چلوی نبی دی خو زما د تابعدارۍ نه بغیر موسی سره هم بله لار نه وه. ډېره غټه خبره ده او که نه ده چې موسی سره بله لار نشته نو ما او تا سره دا څلور لارې ده کمې رالې. ما وسعه الا اتباعي، الله اکبر، بله لارې نه وه. عرض مې دا د عیسی علیه السلام راضي به، لیکن چې څنګه راشي د محمد مصطفی د دین او شریعت د وجې به نبوت هم منسوخي او د محمد مصطفی د دین خادم به د هغه نبوت به نه چلیږي. چې د سیدنا عیسی علیه السلام نبوت منسوخ کوي د مجتهد اجتهاد به څنګه نه منسوخ کوي. ما وسعه الا اتباعي. عرض مې دا دی عزیزانو، دا د قرآن او د حدیث پیغام دی، دا د امن او د سکون پیغام دی، دا د جنگ جګړو پیغام نه دی. ټول رب ته روان یو که روان نه یو، مونږ رب سره مخامخ کېدل دي. مونږ ته د زنکدن سخته پرته ده، مونږ ته د قبر عذابونه مخې ته دي، مونږ ته په پل صراط باندې تلل مخې ته دي، زمونږ رب سره ملاقات دی. ای خلقو هغه رب رالیږلی یو چې ما سره میلاو شي، هغه رب سره لار د قرآن او د حدیث ده. په چا مرد مقصود نه دی، د ټولو پاټو احترام په خپل ځای دی، د تمامو خلکو احترام په خپل ځای دی، ټولې جنډې قربان، ټول خلکو نه قربان، لیکن الله ته روان یو د اتباع دپاره. اصل میزان مونږ سره یا الله دی یا د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم دی. راځئ چې نن د الله په کور کې دا عهد وکړو چې زه به خپل ژوند د قرآن او د حدیث په رڼا کې تېروم. لاسونه اوچت کړئ چې څوک وایي انشاءالله په قرآن او حدیث به خپل صلاحیتونه لګو که نه به لګو، د قرآن او د حدیث به تابعدار یو که نه به یو، چې د پیغمبر حدیث راورسي سوچ او فکر نه بغیر به پې فوراً عمل کوو که نه به کوو، چې د پیغمبر حدیث راورسي که ټوله دنیا یې د مذهب خلاف کړي موږ به محمد مصطفی حاکم منو که نه به منو. اقول قولی هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين.